أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سورة کهف شروع یوش آیاتون شویو پاگے کے اصحاب کهف بادشاہ ته د ودریدو هغه سره د خبرو کولو داغې نه وروستو د هغې د غار ته د تلو د غار خبره چې په هغې باندې غارمه نه لګېدو نور ته یو طرف ته او بل طرف ته به اوړېدو دارنګې تذکره د دې وه چې دا خلک په دې غار کې اوده وو که تا لیدی نو تا به ګمان کولی چې دا خو یخ دي حال دا دی چې هغې اوده وو الله رب العزت وایي منګه د هغې ډډې بدلولې را بدلولې سپی ورسره و ملګری شوی و ورسره نو هغه هم په درشله باندې پروت و الله هغې باندې یو روب اچولی و نو الله وایي که ته پې ور مخامخ شوی وی نو ته به تې زړه به دې ډک شوی و د روب د وجې نه او په تېښته به مجبوره شوی وی بیا د هغې د راپاسولو تذکره وه چې الله وایي ما راپاسول خپل منځ کې خبرې وکړې تپوسونه یې وکړو چې څومره وخت یې تېر کړو څومره اوده وی نو چا پکې وی یوه ورځ او چا وی نیمه ورځ نو نورو وی چې هلکه الله ته پته ده کم وخت چې تاسو تېر کړلی نورې خبرې پرېږدوئ د خپل خوراک سکاک د هغې غم وکوي یو سړی ولیږئ چې هغه د ښار نه خوراک راوړي نرمۍ سره کار دی کوي خبره دی کوي ځي راځي دی خو هغه سړي ته چېرته پته ونه لګي که هغه ته پته ولګي نو تاسو به خپل دین ته بوځي تاسو به رجم کی سزاګانې به درکي مجبوره به شئ الله رب العزت وایي د هغې خو دغه خیالو خو ما پې خلک خبر کړو دا دې دپاره چې د خلکو ته پته ولګي چې د الله وعده رښتونې ده چې 300 کاله سله پاسه دومره کاله سړی اودی او بیا راپاسي نو الله قادر دی په دې باندې چې قیامت کې به بیا دا خلک راپاسي دا څه نمونې دي بعضې پیش کړي دي دلته کې هم د عزیر علیه السلام واقعا پیش کړو سورت بقره کې چې هغه 100 کاله مړو بیا الله رب العزت را ژوندی کړ راپایسو د هغه د خوراک او د هغه د سورلۍ تذکره وه پکې سورلي مړه شوې وه خاورې شوې وه او 100 کاله پې تېر شي نو هغه نه یې تپوس کړی څومره وخت یې تېر کړلی هغه وی یوه ورځ یا بعضې څه د ورځې نه ده پیغمبرو هغه ته پته نه ولګېدلي نو چې پیغمبر ته پته نه لګي نو بل به چا ته پته ولګي بل د پیغمبر درجې ته کله رسېدی شي نو د دې خلکو په هغې عقیده باندې رد کوي چې خلک وایي پوهیږي څوک وایي چنچڼ او چنچڼ بادر پیژني او څوک پکې لا نور څه وایي دا ټولې خبرې داسې دي چې د ځانه خبرې دي منګړتې خبرې دي بې دلیله خبرې دي
دارنګه تذکره دلته کې اصحاب کهف په دې باره کې کوله د جمعات چې خلکو وی جمعات په جوړ کړي نو جمعات په جوړ کو د هغې څه بعضې تذکرې شوي وي. اوس دې آیتونو کې چې ته کله دا تذکره د خلکو ته وکې نو دا بعضې خلک به وایي دا 3 کسانو 4 سپی و، بعضې به وایي 5 6 سپی و. نو دا په توک خبرې دي، دا بې دلیله خبرې دي. او نور خلق به وایي چې 7 وثامنهم کلبهم، 7 کسانو 8 سپی و. الله رب العزت وایي ته داسې وایه زما رب ښه پوهېږي د هغې په شمار باندې چې څومره و. نو ورپسې ما یعلمهم الا قلیل، نه پوهېږي په شمار د هغې باندې مګر لږ خلک. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي نحن من القلیل، موږ د لږو نه یو او زه دا خبره کوم چې 7 کسانو 8 سپی و. الله رب العزت وایي د دې سره دا بحثونه مه کوه، دا جګړې ورسره مه کوه، دا مناظرې ورسره مه کوه. ولا تستفت فیهم منهم احدا، او د دې په باره کې د دې نه د یو تن نه تپوس هم مه کوه، ولې دې ته پته نشتی. بیا ورپسې تذکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې منګه سورۃ کهف په ابتدا کې ویلیو 4 واقعات پیش کړي په دې باندې چې د غیب علم د الله سره دی، د بل چا سره نشتی. او یو خبره پکې نفی د شرک فی التصرف. الله رب العزت متصرف دی، کارساز دی، اختیارمند دی، واقدار دی، بل څوک نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعات په دې طریقې باندې پیش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو زه به سبا جواب درکم. یې خلکو تپوس کړو، مخکې ابتدا کې دا ویلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله تهیر شو وینه وی. نو وحی رانغله، ورځې پکې تیرې شوې، 1 نه 2 نه 3 نه 15 ورځې تیرې شوې، وحی رانغله. خلک هم لګیا شو خبرې کولې، موږ ته تپوس کړی و، دا چل کړی و، هغه رب ته خفه شوی دی، چا څه وی چا څه وی، قصې کولې. الله رب العزت دې خلکو ته دا ښیي په دنیا کې د الله نه رستو چې په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه غټه درجه ده، نو هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، او هغه ته پته نه وه. الله رب العزت هغه چې دومره دا 15 ورځې او بعضې 18 ورځې دا خبرې چې دا خلک کوي، نو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به څومره تکلیف رسی. خو الله رب العزت یې خلکو ته ښیي چې ګوره دی د ټولې دنیا په دنیا کې چې څه دي ټول مخلوقات په هغې کې بهتر دی، او دته د غیبو علم نشتی، پته ورته نشتی. نو چې دته پته نشتی، دا نور چې دی خو د ده نه کته دي. که نور انبیا علیهم السلام دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه درجه کته ده، هغې ته هم پته نشتی. وروستو د موسی علیه السلام واقع راځي، خضر علیه السلام واقع راځي، دا بعضې خبرې راځي. نو دې نه پته دا لګي چې د هېچا سره د غیب علم نشتی. غیب علم که دی نو یوازې د الله سره دی. نو الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. که الله وغواړي نو داسې به وشي، که الله نه یې غوښتلي نو نه به کېږي. انشاءالله وایه. موږ ته هم دا تعلیم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تعلیم دا دی، نو هغه موږ ته هم ښودلی. تاسو وایئ کله چې خبره کې نن نه وروستو کومه خبره کې نو څه وایه؟ انشاءالله وایه. د انشاءالله نه بغیر مه وایه. الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي. او دې باندې بله واقع هم ذکر کړله الله رب العزت وروستو راځي به.
رستو برازي د سليمان علیه السلام واقعا پیش کړي. الله رب العزت وایي سليمان علیه السلام یو خبره کړوه چې زبا د خپلو بیبیانو سره میلاویږم او د دې ټولو نه به الله مالا زامن راکوي او هغه ټول به مجاهدینی انشاءالله یو نه وي، انشاءالله تهیر شو، ټولو سره میلاو شو، بیبیانې وي، هغه هلته واقع راځي خبره کیږي. د سلیمان علیه السلام 100 بیبیانې وي، دا ټولو سره بعضې روایاتو کې خبره راځي څه کمې څه زیاتې څه خبرې راځي پکې. هغه کله چې سړی حدیث وایي نو هلته کې بیا د هغې خبر راځي نو میلاو شوی دی د څومره سره دی نو د هغې چې کوم تعداد راځي نو د زنانو ډېر شی مشکلاتي خبرې. بعضې زنانه هغه داسې چې د هغو بیماریانې نو میلاو شوی دی نو کله د اتیاو تذکره راځي کله څه کله څه خبره راځي نو هغې کې بیا څه وینځي څه پکې خپلې ازادې زنانه دي نو هغې کې څومره سره میلاو شوی دی د هغې تذکره راځي نو اولاد د چا نه اونه شو ما سوا د یوې زنانه د هغې بچی هم پیدا شو هغه هم مړ پیدا شو. سلیمان علیه السلام ته وروستو پته ولګېده او ما خو انشاءالله نه ویلي هلته کې واقعه به بیا انشاءالله ذکر کیږي. نو دلته کې هم د انشاءالله خبره ده، هغه ځای کې هم د انشاءالله خبره ده. بیا خبره ذکر کوي د اصحاب کهف چې هغو 300 کاله او 9 دبره د تیر کړي. دې ځای کې یو بل حساب هم د خلکو ته ښیي 300 ووې نو 300 او 9 دا یو نه وې هلته کې وزدادو 9 الفاظ بل شانتي وایي. د هغې نه مفسرین هم ذکر کوي چې دې حساب داسې دی چې 300 کاله پورا دا تیر شوي دي په دنور په حساب باندې. خلک ورته انګریزي حساب وایي، دا دنور حساب دی، په هغې باندې 300 کاله پوره تیر شي دي او 9 چې لپاسه شوي دي نو هغه د سپوږمۍ په حساب کې 9 پې لپاسه شي دي. دا خبره ده چې کله 100 کاله تیر شي د نور په حساب سره نو په هغې باندې 3 کاله قمري کې زیاتېږي. خلک وایي د 12 ورځې کال ګرځي وایي. هغې لحاظ سره چې کله 100 کاله تیر شي نو دلته کې 100 کاله دي او سپوږمۍ په حساب سره 3 لپاسه 100 تیریږي نو چې دلته کې 300 شو نو هلته کې پې 9 لپاسه شو نو د سپوږمۍ په حساب سره 9 دبره 300 کاله دي او د نور په حساب سره 300 کاله پوره دي او د سپوږمۍ په حساب سره 9 دبره 300 کاله دي. نو دا حساب دلته کې هم ذکر کوي. دې کې پخوا ما حساب کاو د 571 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی، بیا هجری شروع شوي د وروستو نو هجرت نه هغه حساب شروع شوی دی چې هغه ورسره جمع کې 40 کالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسالت میلاو شوی دی، بیا 14 کاله یو ځای کې ورسره نو 53 کاله جوړیږي نو هغې نه وروستو هجرت شروع شوی هجري شروع شوي ده. نو هلته کې چې کله دا حساب کتاب ته کې نو دا جوړیږي نه نو جوړیږي به الله چې دلته کې دا حساب ورسره وکړي دومره کلونه په 100 پسې ته 3 کاله د سپوږمۍ زیاتو حساب وکړي نو الله به جوړیږي کنه نه جوړیږي. بیا ورپسې تذکره کوي عالم الغیب الله دی، الله پوهه دی، دی چې څومره وخت تیر کړلی دا بل چاته پته نشتی. الله عالم الغیب دی، الله لیدونکی دی، الله اوریدونکی دی. الله رب العزت د شریک نه پاک دی، شریک څوک د هغه سره نشتی. بیا تذکره کوي قرآن کریم لولا اتلو ما اوحی الیک
من کتاب ربک لا مبدل لکلماته تذکره د هغې کوي. بیا تذکره د دې کوي چې او د مؤمنانو سره د مسلمانانو سره څوک چې الله یادوي د هغې سره ځان یو ځای کا، د هغې سره کلک شه، د هغې ملګرتیا اختیار کا. ملګرتیا به د چا سره کې؟ د نر سړي سره. نر څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه د الله خبره کوي، د الله د رسول خبره کوي. کله چې څوک هغه یو انګا بنګا جنګوي نو هغو سره مه ملګری کېږه، هغه به د په نیمه لاره کې پرېږدي. بعضې خلک نو هغه د مفاداتو ملګری، ما سره ملګری دی ولې ما سره پیسې دي، ما سره مال دولت دی، زه پې چیز کوم، زه پې ډوډۍ خورم. او که دا خبره خلاصه شوه جو بیا هېڅ نشتي. بیا ملګری ملګری به ټولو شا کړي، ځکه چا ویلي چې دوست دشمن پکې معلوم شي. کله کله د غمونو باران ښیي. نو غمونو باران چې کله راشي نو هغه چې کم مفاد پرسي هغه تی جدا شي. نن په یوه پارټۍ کې دی، سبا په بله کې دی. او هغه خلک چې هغه د الله د پاره ملګری دی نو هغه که ته غریب یې هم د سره ملګری دی، او که هغه ته مالدار هم د سره ملګری دی. هغه خلکو سره ملګرتیا پکاري چې هغه مفادات نه لټوي. چیرې ورته کېښو جو خوشحاله دی، که کې دې نه خو وایي ما ضرورت نشتی. زما ملګرتیا، زما مینه، زما محبت هغه د الله د پاره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل من احب لله وابغض لله ومنع اعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. مینه د الله د پاره، دشمنی د الله د پاره، ورکړه د الله د پاره، نه ورکول د الله د پاره، نو د دې سړي ایمان کامل دی. چې ورکې په څه باندې؟ اغراضو باندې. اغراض دي، مقاصد دي، الله د پاره نه دي، د بل د پاره دي، د شیطان په ارواح باندې دي. شیطان د پاره خرج کوي بازي. څه د پاره؟ نه خدا هی ملا نه وصال صنم، نه پکې صنم میلاو شو، د صنم ملاقات پکې مو نشو، او نه الله میلاو شو، هیڅ میلاو نشو. کار کوي، خبره کوي، څه د پاره کوي؟ وہی طواف کیا کعبے کا گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. الله هم خوشحاله شي، شیطان هم خوشحاله شي، دواړه خوشحاله شي. او دواړه نه کېږي، یو خوشحاله کا، الله به خوشحاله. د الله بندګان یو، نه الله خوشحالول غواړي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. د ډول ډال د دنیا د هغې خبرې مه کوه، تذکره د هغې کوي. سيقولون ثلاثة رابعهم، خامخا وی بدی دا درې کسانو څلورم د دې سپیو. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، او وی بدی پنځه کسان دیو شپږم د دې سره د دې سپیو. رجمن بالغیب دا پتوک خبرې دي، دا بے دلیل خبرې دي. رجمن بالغیب وی پتوک خبرې کوي. دا اسې بعضې سړی ډوزي ولي، دا د ډوزو خبرې دي، اسې ډوزي ولي. څه چل دی کړو؟ ما په هندوستان کې 100 ګزه ټوپ والیو، اسې ډوزي ولي. هغه راځه هغه ګز هغه میدان، دغه میدان درته برابرو 100 ګزه ټوپ ووه، بیا به نه وایي نشي والی، اسې وچ پوچه کوي، ډوزي ولي. رجمن بالغیب وایي دا اسې ډوزي ولي. اسې رجمن بالغیب ته توک خبرې کوي، دروغ خبرې کوي، بې دلیله خبرې کوي. ویقولون سبعة، او بعضې پکې داسې وایي چې 7 کسانو اتم د دې سپیو. قل ربي اعلم بعدتهم، ورته ووایه رب زما ښه پوه دی په شمار د دې باندې. ما یعلمهم الا قلیل، نه پوهېږي په شمار د دې باندې مگر لږ خلک. فلا تماري فیهم الا مراء ظاهرا، نو باس مکو د دې سره. بعضې خلک معمولی خبره راله، هغه سپی څنګه و، سپی رنګ څنګه و. دا بعضې خلک یې جنګولو دپاره خبره جوړه کړي. دلته کې ما ته به وایي ته ووایه رنګ یې څنګه و، بل ته به وایي، بل جماعت وال ته به وایي ملا ته د دې رنګ څنګه و. ما یو رنګ ووایي، هغه بل ووایي. رنګ باندې څه کې څه شی دی پته نه لګي، دې په رنګ باندې څه کوي، خو ما یو رنګ ورته ووایي پلان کې رنګ یو.
هغه بل ورته بل څه ووی. په دې کې د رنګ قصې دې باندې چل کې فضول خبرې ولې کې. الله رب العزت وی لا تسألوا عن اشیاء، او د هر څه باره کې تپوسونه مه کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضول تپوسونه مه کوئ. الله هم وی فضول تپوسونه مه کوئ، د کار تپوس کوه، د کار خبره، د فائدې خبره. نو خلک به وچ پوچا جګړه به جوړه کړي، مناظره کو په دې باندې. اگر دا قصې د مناظرو نه دي، سپی تور او که سپینو که شینو څنګه و بل کار به کیس چل به کې. بعضې مفسرینو نوم لیکل دی، بعضې یو نوم لیکل دی، بعضې بل نوم لیکل دی، نومونو کې لیکن مشهوره ده. ابن کثیر لیکل دی، دا نور چې هم لیکل دی، نو دا نوم پکې لیکل دی قطمیر نوم یې وي. وبا که نوم چاته معلوم شو نو ساو، که چاته معلوم نشو نو ساو. هغه خبره کو چې هغه ستا د فائدې. الله نه دی ویلي، الله رب العزت هغه خبرې هم مبهمې پاتې کړلې، کومې چې مبهمې دي نو مبهمې پرېږده، ځان پکې ډکې مه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا دومره ګوتې مه وایه هر څه کې. کم څه چې الله مبهم ویلې، مجمل ویلې، مجمل پرېږده. کم چې تفصیلی ویلې نو هغه تفصیلا واخله. فلا تمار فیهم، نو باس مکو د دې سره د دې په باره کې الا مراء ظاهرا، مگر خبره ظاهر خبره واضح خبره قرآن باندې. ولا تستفت فیهم منهم احدا، او تپوس مکو د دې په باره کې د دې خلکو د یو تنه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، او مه وایه د یو شي په باره کې انی فاعل ذلک غدا چې یقینا زه کوونکی یم دې لره سبا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي سبا به جواب درکم. پیغمبر خو انسان دی، وس اخواته ان شاء الله تهیر شو، نو وس اختیار نشتی، متصرف نه دی، کارساز نه دی، عالم الغیب نه دی چې ځان چې دغه شي نه خبر وای کنه، خبر نو. الا یشاء الله، مگر دا چې ته داسې ووایې چې الا یشاء الله، چې که الله وغواړي، که الله وغواړي نو سبا به جواب درکم. واذکر ربک اذا نسیت، یادوه خپل رب کله چې ستا نه هیر شي. انشاءالله د نه هیر شو نو کله چې ته یاد شو نو په هغې باندې ووایه انشاءالله. هغې باندې څه کېږي نه، زموږ مسلک دا دی چې په هغې باندې څه کېږي نه، په هغې باندې حکم بدلیږي نه. د الله خبره ده، د الله نوم به یاد کړی شي، بس خبره به وشي. واذکر ربک اذا نسیت، یادوه خپل رب لره کله چې ستا نه هیر شي، انشاءالله ووایه. بیا دارنګې استغفار ووایه، او زمانه خو د خبره مې کړ وه، استغفار ووایه، الله یاد کا. یو عالم تلو یو خار ته، هلته کې لګیا دی، سبق وی نو سبق پوره که نو بس زم خپل کلي ته. نو خبره یې وکړه دی پخوا خو دغه سورلیانې چې څه وې د هغه سره خبره وکړه وی زه ما پلان کیز ته به ویسي ټیک ده. سړی راغلی نو خبره کوي، دی وایي چې ځان له ډوډۍ راوالم، ولې په لارې به بیا ډوډۍ په هلته کې په لارې کې نور نه وي که نه، لارې کې خو ځنګل به راځي، څه به راځي، څه به راځي، ډوډۍ به نه وي. نو ډوډۍ دې کې تنور والا ته ووایو چې ډوډۍ موږ له پخېږي. زموږ تنور والا نه و، زموږ دا زموږ دا تنور والا چې زموږ عام تنور والا چې ګورې، بس الله دې معافي وکړي، چې ګورې نو هغه توره دانه ورته وایي، څه شی ورته وایي، هغه شي مرڼۍ ښه توره دانه استعمالوي. وایي دا بغیر د دې نه کېږي. اکثریت دغسې دی ښه، ډېر کم خلک به داسې چا به نه کوي، نور ډېر خلک داسې چا په دغه شي کې اخته دي. نو هلته کې هغه لګیا دی، تنور لګیا دی، هغه له ډوډۍ پخوي، او اوس د بل سره لګیا دی. نو د هغه وایي زه د امام شافعي رحمت الله علیه په دې خبره باندې حیران یم. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې د چا نه انشاءالله هیر شو نو هغه چې کله ورته یاد شو نو انشاءالله دې ووایي، نو د حکم به بدل شي. حال دا دی چې الله رب العزت قرآن کریم کې ایوب علیہ السلام ته وایي وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْصًا وَلَا تَحْنَثْ،
قسم دې کړل نو که سړی قسم وکړو ان شاء الله یې وې نو دا قسم لاړ ان شاء الله باندې لاړ چې متصل وې موږ دا وایو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که چا رستو بیا وې دلته خبره وکړه او بیا رستو چې ګله دې نه لاړ رستو وې ان شاء الله نو قسم یې لاړ ختم شو هغه وایي زه په دې حیران یم چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ان شاء الله دې وایي قسم به ختم شي الله ایوب علیہ السلام ته داسې ونه وی چې قل ان شاء الله وا بلکې ورته وایي خذ بیدیک ضغثا ولا تهنس به په لاس کې جارو والا یوه څانګه واخله او د خپله بیبي پې ووهه چې ما کې سل څانګي سل ډکي پکې ولا تهنس او هانس کېږه ما او دا ورته نه و چې ان شاء الله ووایه ان شاء الله ویل اسانو که دا جارو یا څانګه راغستل اسانو چې په هغې باندې ووهه هانس کېږه ما خبره واقعه هغه نوره بل شان ده اوږده ده هلته کې انشاءالله سلیمان علیه السلام واقع چې راځي هلته کې دا سره هم راځي نو انشاءالله باندې بیا وروستو موږ وایو خبره بدلیږي نه کله چې متصلي نو خبره بدلیږي خبره وکړې زه راځم انشاءالله خبره خلاصه شو ستا اوس که الله وغوښته لاړې لاړ به شي که لا نړې لوز نه دی دا دې ته لوز نه وایي قسم دې وکړو او قسم سره دې وایي انشاءالله دغسې نور خبرې خلک کوي یو سړی وي ما ستا سره نکاح کړلی انشاءالله نکاح ختم شو خبره ستا ختمه شوه ونه شوه انشاءالله سره خبره ختمیږي مخکینی خبره خلاص شو ولې د الله مشیت هغه چاته نه دی معلوم چې نه دی معلوم خبره خلاص شو وذکر ربک اذا نسیت یادو خپل رب را کله چې ستا نه هیر شي وقل وایه عسا یهدینی ربي زر ده چې وبښئ ما ته زما رب لاقرب من هذا رشدا ډېر نږدې د دې نه په اعتبار د هدایت ولبثوا فی کهفهم او پاتې شو دی په خپل غار کې کم غار کې چې دی پراته وو په هغې کې پاتې شو دی ادو 300 سنین 300 مراد زما د دې نه کلونه 300 په اعتبار د کلونو باندې آنی سنین وی 300 آنی سنین زما مطلب دا غینه مقصد دا غینه کالونه دي وزدادو 9 زیات کو پاغه باندې نه نور دې باندې وبس کو سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم خامخا وی بدی درې کسانو دی سلورم د دې سپیو ويقولون خمسه سادسهم كلبهم او وی بدی چې 15 دی او شپږم د دې سپیو رجمن بالغیب دا پتوک خبرې کوي بے دلیل خبرې کوي ويقولون وی بدی سبعه وثامنهم كلبهم وکسانو دی واتم د دې سپیو قل ربی عالم بعدتهم وتوا رب زما خپویږي پشمار د دی باندې ما علمهم الا قلیل نه پویږي پشمار د دی باندې مگر لک خلق فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا نو باس مکو د دی سره جګړه مکو د دی سره مناظره مکو د دی سره په دې باره کې الا مراء ظاهرا مگر خبر ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد او تپوس مکو د دی په باره کې د دی خلقو د یو تننا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او موایا چرې موایا د یو شی په باره کې اني فاعل چې یقینا زه کوونکی ما دې لره سبا الا یشاء الله مگر دا چې تو وې چې الله وغواړي واذکر ربک اذا نسیت او یادو خپل رب لره کله چې ستانه هیر شي وقل وایا عسى ان يهديني ربي زردا چې او بخی ما تا رب زما لاقرب من هذا ډیر نږدې د دینا په اعتبار د هدایت ولبثوا فی کهفهم 300 او پاتې شو دی په غار د دی کې 300 آنی یعنی سنین کلونا وزدادو 9 او زیات کړو دی په هغې باندې 9 نور الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم انا على ذکرک وشکرک اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي اللهم اشف الناس
سرداره